یوه ضروري او اهمه مسله چې آیا مړي ته د ژوندو کسانو احساس کیږي او که یا هغه کسان چې د جنازه یې پورته کړې وي یا واده ته غسل ورکوي یا دی په قبر کې پټوي هغه کسان دی پیژني او که یا د دې مسلې جواب دا دی چې له حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی د الله رسول فرمایي چې مړی هغه کس پیژني چې د ته غسل ورکوي او یا د ته کفن ورکوي یا د جنازه یې پورته کړې وي او هغه کسان چې دی په قبر کې ږدي مړي ته د دغو ټولو کسانو احساس کیږي. او د الله رسول په بل روایت کې فرمایي چې کله د یو انسان جنازه پورته سي جنازه 3 قدمه پر مخ باندې ولاړه سي دغه مړی یو آواز کوي و دې کسانو ته چې دغه دنیا مو په دوکه کې نه واچوي دغه دنیا په تاسو باندې لوبې ونه کړي لکه څنګه چې زه په دوکه کې اچولی وم. نن خو زه له دنیا څخه ولاړم زما مال و جایداد به ټول وارثانو ته پاته سو لیکن دغه حساب او کتاب به په ورځ د قیامت باندې زه ورکوم. او دا به وایي چې افسوس تاسو خو نن ټول له ما څخه ځئ او ما یوازې پرېږدئ په دې باندې به دی ډېر افسوس کوي. نو لحاظه و مړي ته د دغو کسانو احساس کیږي او هغو کسانو ته مړي دا نصیحت کړی دی چې کوم کسان د دنیا په لوبو باندې د دنیا په مینې او محبت او په شوق باندې اخته دي او د الله یاد ځینې ایر دی. نن مړی و هم و دغو انسانانو ته آواز او فریاد کوي لیکن زموږ ستاسو زندگی ټوله د دنیا په مینې او محبت کې په ډېرېدو کې تېره سوله چې دا دنیا په څنګه طریقه باندې ډېره کم. موږ ته خو یوازې ژوندي نه موږ تاسو ته خو مړي هم دا نصیحت کوي چې دغه دنیا تاسو په دوکه کې اچوي له دې څخه ځان ګورئ داسې نه سبا به بیا په لاس هیڅ هم نه درځي دغه ګټلې دنیا به دي و بل چاته پاته پر دې به د وارثانو جنګ وي لیکن حساب او کتاب به بیا تور کوي.